انصار کې یو کسو د اغنو عمران تحته امرأة يقال لها ام زید. د دې عمران په نکاح کې یو زنانه چې د هغې نه ام زید نو. وان المرأة ارادت ان تزور اهلها، او د دې زنانه اراده دا وه چې زه د خپل پلار کره لاړه شم، او دې د خپل خاوند ته اظهار د خواهش دا کوو چې زه د خپل پلار کره لاړه شم، ډېر وخت شوی دی ما پرېږدی چې زه لاړه شم. فحبسها زوجها، نو دې خاوند منع کړې وه چې ته به نه ځې، او ښځې ویې زه ځم، زما مور پلار یاد شي زه ځم. نو دی ولګې جعلها فی علیة له، دغه خپله ښځې د کور په برني چت کې دویم چت کې یو کور و، نو هلته یې چې دی نو دا زنانه بنده کړله، د کور نه یې نه پرېښودلې چې ته به نه ځې. وان المرأة بعثت الى اهلها، دې زنانه خپل اهل ته پیغام ولېږو، په هغه وخت کې چې دی یو قاصدې پس زرعې باندې هغه راټینګ کړو، هغې ولېږو خپل اهل ته، مور پلار خواته یې ولېږو چې دغه شانتې نه څه ده، زه ستاسو خواته درتلل غواړم او دا سړی مې نه پرېږدي. فجاء قومها، نو د دې ښځې قوم او قبیله خلک راغلل، وانزلوها، او دې دغه کور ته را داخل شول، لینطلقوا بها، چې دا ښځه د ځان سره بوځي. وكان الرجل قد خرج فاستعان اهله، نو دا سړی بهر ته ووتلو او خپل قبیلې خلک یې راوبلل، رونه او تره زامن او ټول خلک یې راوبلل. فجاء بنو عمه، د تره زامن یې راغلل، يحول بين المرأة وبين أهلها، چې د دې زنانه او د دې اهل په منځ کې حایل جوړ شو، دا پرېږدي. فتدافعوا، نو د ښځې خلکو ویې چې دا مونږ بوځو، او د سړي خلکو ویې چې دا مونږ نه پرېږدو. واجتلدوا بالنعال، نو دوی په اپس په جګړه شو تر دې چې یو بل په پیزار وهل شو، لوی شربت شو. فنزلت فيهم نو دا آیت د دې په باره کې نازل شوی دی، دا آیت تفسیر ان شاء الله هغه سبا ذکر کوو. فبعث اليهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام دې راوبلل، فاصلح بینهم، د دې په منځ کې هغه صلح راوستله، او فاو الى امر الله، او د الله پاک حکم یې دې ته بیان کړو، د الله پاک حکم یې جاري کړو. د دې په باره کې نبی علیہ السلام صلح وکړه، او دا خبره چې دی نو هغه ختمه ده. خو اوس مسله دا ده چې آیا د زنانه د پلار کره تللی شي که نه شي تللی، دا خاوند ولې اجازت ورکوي که نه ورکوي، که نه ورکوي دا ښځه تللی شي که نه شي تللی. زمونږ په معاشره کې تاسو ته به پته وي ډېر جنګونه په دې باره کې شوي دي چې خاوند خپله ښځه نه پرېږدي، او ښځه وایي زه ځم، په اپس کې مړې هم شوي دي تر دې. نو دا مسله ډېره سنګینه ده، په دې باندې ځان پوهه کول غواړي چې د شریعت حکم چې دی نو په دې باره کې څه دی، چې دا ښځه پرېښودل پکار دي که نه دي پکار. نو د دې په باره کې د شریعت حکم دا دی چې زنانه کله اول خبره خدا پیژندل او پکار دي چې د نبی علیہ السلام پسې یو زنانه راغله، او نبی علیہ السلام یې تپوس وکړو یا د الله رسوله د خاوند په ښځې باندې څه حقوق دي. نو نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایو د خاوند په ښځې باندې دا حق دی چې دا ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه ونه وځي. که بالفرض دا د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه ووتله، نو په دې زنانه باندې د اسمان د فرشتو او د رحمت او د عذاب د فرشتو لعنت وي، هغو به لعنت وي تر دې چې دا خپل کور ته واپس راشي. نو د دې وجې نه د زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وتل جایز نه دی. خو اوس یو زنانه داسې ده چې هسې د کور نه وځي، بازار ته ځي، د خپل خپلوانو کره ځي،
او یو زنانه داسې ده چې د خاوند نه اجازه د دې لپاره غواړي چې زه د خپل مور پلار خواله ځم په دې کې فرق دی که یو زنانه داسې ده چې هغه د خپل خاوند نه اجازه غواړي د دې لپاره چې زه خپل مور پلار ته لاړ شم او خاوند ورته اجازه نه ورکوي نو په دې صورت کې دا زنانه د پلار کرا په هفته کې یو پیر خامخا تللی شي بغیر د اجازه د خاوند دا مسله به په سړو باندې ډېره بدلېږي او په ښځو به ډېره خوږه لګي خو چې کوم د شریعت حکم یې هغه بیانول پکار دی پخواني سړي وایي دا نن سباني هلکان چې دی نه هغه څه دي بې غیرته دي ولې دا د ښځې تابعدار دي حالانکه د شریعت د حکم نه دی خبر نبی علیه السلام فرمایي په تاسو کې د ټولو نه ښه هغه کس دی چې هغه د خپل کور د خلکو سره ښه وي او په تاسو کې زه د ټولو نه ښه ځکه یم چې زه د خپل کور د خلکو سره د ټولو نه زیات ښه یم نو دا د بې غیرتوب علامت نه ده چې د کور د خلکو سره د زنانه سره ښه وي نو دا خبره په زړو بده لګي او په ښځو به خوږه لګي خو به هر حال چې د شریعت کوم حکم دی هغه بیانول پکار دی موږ به هغه بیانوو چې د شریعت حکم دی او وروسته کې دلایل وایم نو زنانه د خاوند نه اجازت نه بغیر د مور پلار زیارت له په هفته کې یو پیر خامخا تللی شي که دا غواړي چې زه ځم نو تلی شي اگر که خاوند اجازت هم نه هر چې د مور پلار نه علاوه نور رشته داران دي تروریانې دي ماماګان دي محرم رشته دار دي نامحرم ته خو د سره اجازت نشته محرم رشته دار دي د هغوی په حق کې هغه حکم دا دی چې په کال کې یو پیر هغه تللی شي اگر که خاوند اجازه نه دا هغوی خواته تللی شي چې محرم وي خو دلایل وروسته نو خبره دا ده اصل کې چې د ښځې خاوند دا تعلق دا په قانون باندې چلېدل مشکل دی ځکه ته که قانون باندې دي چلې نو د ښځې خاوند دا تعلق دا په مینه باندې چلېږي یا هغه تعلقات نه وي دا خبره قانون ته واړوله نو بیا خو ټول په قانون باندې چلېږي او هغه مینه محبت او هغه تعلقات او هغه شی ختم شي نو اسان شریعت دا طریقه علما ښیي چې زنانه د عرف مطابق عام عرف کې مثلا زموږ په علاقه کې چې دی نو هغه په دې عرف کې هغه دغه ترتیب وي چې میاشت دوه میاشتې درې میاشتې بس زنانه چې دی نو هغه په دې ته لاړه شه پلار کره څلور پنځه شپې وکړه لس پنځلس شپې وکړه د دې اجازه اوس یو سړی داسې دی کلونه تېر شي او خپله ښځه نه پرېږدي نو دا سوله او اوس یو زنانه داسې ده چې هغه هر ټایم وایي زه د پلار کره او ځای لرې دی نو دا خو اوس تکلیف جوړېږي که نه بیا وایي چې بس قاضي صاحب ویلي دي چې په هفته کې یو پیر تللی شي نو هلته ځای لرې دی تکلیف جوړېږي نو هلته بس طلاق شي لږ احتیاط داسې تعلقات د یو بل سره چې اوږه ښکته کېږي نو کار روان وي او چې هر کس په ښځه باندې هر یو وایي چې زه څوک یم ځان زما ځان له حقوق دي تاسو ته مخکې ما ویلي د خاوند جدا حقوق دي د ښځې جدا حقوق دي د مور پلار جدا حقوق دي د بچو جدا حقوق خو که هر سړی وایي چې زما حقوق ته ادا کړی شي د یو به هم ادا نه شي که هر سړی دا سوچ کوي چې زه د بل حقوق څنګه ادا کړم زموږ په معاشره کې دوه قسمه خلک وایي زما حقوق نه ادا کېږي او د بل د حقوقو خیال نه ساتي اول مور پلار دي دی وایي زمونږ حقوق بچي نه ادا کوي او د دې خیال نه ساتي چې زه د دې بچو حقوق ادا کوم که نه ادا کوم اگر چې د مور پلار حقوق ډېر دي د دې بچو کوم څه حقوق دي که او بل خاوند دی خاوند وایي زما حقوق ښځه نه ادا کوي اگر چې د خاوند حقوق زیات دي خو د ښځې کوم څه حقوق دي که نه نو په اپس کې تعلقات هغه په یو بل سره په اوږه ښکته کولو باندې چلېږي دا نه چې بس هر ټایم قانون بیانوه قانون دا دی که داسې چل دی داسې چل دی هغه مینه محبت بیانوي هغه تعلقات بیانوي زمونږ دا مشهور کتابونه البحر الرائق او دغه رنګې فتاوا عالمګیریه په دې کې هغه لیکي دې باره کې ینبغي ان یؤذن لها فی زیارتهما المین بعد المین د خاوند لپاره دا مناسب دی چې د یو مودې نه پس څه موده پس هغه ښځې ته اجازه کوي چې دا لاړه شي
مثل كلنا كثير شيء اجازه لك ده بس چې نه اجازه کوو ورکړي على قدر المتعارف څنګه په عرف کې هغه عام وي خزم دا سینې کې اکثر بس اخباسي نه خزي چې بس هر ټیم مطالبه کوي چې مال بلار کړو چې دې په کلونو پرې نه نه بخامه خاصه مطالبه کوي. وفيه الصحيح المفتابهين تخرج للوالدين في كل جمعه فهر هفته کې یو پیر شیدل په جمعه کې یو پیر تللی شي باذنه وبغیر اذنه فاجازت سره راون هم بغیر اجازت نه تللی شي چې کله خبر قانون تراشي. ولزياره المحارم في كل سنه مره باذنه وبغیر اذنه او نور محارم چې تروریان او غیره د هغه زیارت له پکال کې یو پیر تللی شي که خاون اجازت کې وکړي. او بل ذكر راځي نور ذکر لیکلي واذا اراد الزوج ان يمنع اباها او امها او احدا من اهلها من الدخول عليه في منزل وسکدا خزنا مور پلار یا خپل خپلوان هغه غواړي چې د خاون کور ته راشي د زنانه ملاقات وکړي لدې څه حکم دی. واختلفوا في ذلك قال بعضهم علماء دي ابس کې اختلاف دی. بعض علماء وایي لا يمنع من الابوين من الدخول عليها للزياره في كل جمعه. د مور پلار با د دې زنانه خواته په هفته کې خامخا چې ابو راځي نو دی نشي منع کولی په هفته کې یو کار ورځ راځي نو به منع کولی شي. وقيل لا يمنعها من الخروج الى الوالدين في كل جمعه ټول دغه خبره ده چې په هفته کې یو پیر خامخا کداوي چې زم تللی شي او نه نشي منع کولی. او دا بل نور خپل علماء ته خبره راټول فتاوا هندیه عالمگیری اور عمومی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 557 پدې کې دا خبره ده. وليس للزوج ان يمنع والديها وولدها من غيره هي واهله. او ګورا وې د خاوند لپاره اختیار نشته چې د منع کی والديها د خزي مور پلار چې د دې خواله راځي د زنانه خواله وولدها او د دې خزي بچي من غيره د بل خاوند دی مخکې دا ښځه چې واده شوه د بل خاوند نه بچي او بیا ورسره دا واده کړی دی او هغه بچي د دې خپل مور خواله راځي نو دا نشي منع کولی. من النظر الیها چې دې ته وګوري ملاقات ورسره وکړي وکلامها د دې سره خبرې وکړي فی ای وخت اختارو کله چې هغه راتلی شي راتلی شي دې نشي منع کولی. د ښځې مور پلار د ښځې کوم فرض نور بچي نو هغه نشي منع کولی. اوس یو صورت داسې راتلی شي چې د ښځې مور پلار وروڼه او هغه خلک چې دي نو هغه داسې وي چې هغه د دین نه لرې خلک وي یا داسې وي چې دا زنانه هلته لاړه شي او هغه خلک چې دي نو هغه دې زنانه ته داسې خبرې کوي چې د دې کور کې په اپس کې اختلافات جوړېږي یا دا زنانه د هغو د خبرو د وجې نه ګمراه کېږي د دین نه لرې خلک وي. نو دې باره کې علما دغه فتوا ورکوي چې بیا یې خاوند منع کولی شي. که بالفرض د مور پلار دلته کې خواله راځي لږ ساعت ته ملاقات کوي نو راتللی شي او که زنانه وایي چې زه لږ ساعت له ځم ډېره نه ایسارېږي نو هلته بیا تللی شي ډېر زیات خبرې اترې او ډېر به نه ایسارېږي ځکه علما په دې باره کې لیکي چې دا ډېر اختلافات بیا د دې وجې نه جوړېږي چې هلته ډېره حصاره شي طول المکس ډېر حصارېدل د هغې د وجې نه بیا اختلاف جوړېږي نو د ډېر حصارېدو نه دې منع کوي او لږ چې دی نه هغه مطلب زموږ خپل عرف کې وایي ورځې له تللی راتللی شي چې د مور پلار زیارت وکړي او ملاقات وکړي دغه لویه خبره ده. او اخوا نورې خبرې چې بیا کور کې اختلافات جوړېږي د دین نقصان کېږي هغې خبرو ته دې نه پرېږدي او صرف ملاقات ته چې دی نه هغه پرېږدي چې هغه په ورځ کې دلته دننه ملاقات کېدلی شي شپو د باندې ضرورت نه وي. زموږ دین اسلام دا موږ ته ډېر ښکلی قانون راکوي دا موږ ته ډېر ښکلې طریقې راښیي. که بالفرض موږ د دین اسلام دا طریقې واورو دې ته موږ په خپله نه پوهېږو چې علماو ته خو غوږ کېنو که نو علماو ته خو کېنو که نو د هغوی نه خو مسله وتوپوسو که نو د هغوی نه خبره باندې ځان پوهه کړو نو بیا به زموږ په معاشره کې جنګ جګړې نه وي. زموږ د معاشرې هر اصول دین اسلام موږ ته راښولي دي. دا اوس څومره ګوره نازکه مسله ده او دې ته د چا خیال هم نشته دې به هم په دین اسلام کې دومره وضاحت وي حالانکې دومره او نور هم د دې نه ډېر وضاحت وي. دا تاسو ته ما ډېر مختصرا هغه بیان څومره نازکه مسله او په دې کې چې دی نه څوک خیال نه ساتلی دی
نو دې وجې نه اختلافات جوړ شي، جنګ جګړې جوړ شي، قتلونه به وشي. څومره چې دی نه هغه دوه خاندانونه دوه قبیلې په آپس کې چې دی نه هغه دښمني راشي. نو نبي علیه السلام په وخت کې هم داسې مسلې راغلې. نبي علیه السلام صلح راوستلې ده. موږ ته یې هم هغه طریقه راښودلې ده چې صلح به په دې طریقه باندې هغه راولي. دین اسلام ډېر ښکلی قانون موږ ته راښيي. کاش موږ هغه واورو، هغې باندې ځان ووکړو، عمل خو بیا وروسته سړی وایي اصل څیز عمل دی که نو عمل خو به تعلق کې چې پوه شي که چې به یو څیز پوهېدلی دی، علم ته ناست دی، اورېدلی دی نه او خبره دا کوي چې بس اصل څیز عمل دی، هغه کول پکار. نو عمل خو به ته هلې وکړي چې پوه شي په یو څیز، چې په یو څیز پوهېدلی دی نو عمل به څنګه په هوا باندې کوي. نو اول علم ته کښېنه، د هغه نه یې واوره، وروسته بیا عمل کولو کوشش وکړه. نو عمل وروسته دی، اورېدل او پوهېدل مخکې.